أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیات کریمه کې الله رب کریم د صدقات متعلق او د مال خرج کولو متعلق کوم آداب دي او دغه لکم شرایط یې آغاز ذکر کړي. سلسله دی بیان د صدقات و دریم نمبر کوم دا غدا د الله تعالی فرمایي کوم خلق خپل مالونه الله لري کې خرج کړي او دی خرج کول نه بعد دا ضروری ده کنه سود کوم شی خرج کړه ده او پس دا احسان ونه کی او بل دا تکلیف ورنه کی نه الا بدوته د خپل خرج کول او د صدقات ول اجر مليږي کومه بدلا ده او هغه نسیوا کوم د اخرت ول عامه فائدہ ده او دا حاصلېږي څه خوب د سي خلکو باندې نه وي او غم ور باندې نه راتلو کې حالات د لپاره به دا خلک په خوف کې نه وي دنیا کې د نسبت شي دغه د لپاره په غم کې نه وي. د دې آیت په تفسیر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي څو قسمه کسون دی په جنت ته نه داخليږي. پاغو کسونو کې یا غاکاسته ساره د دینه سره ډېر احسانات خلکو سره کې ژوند کې ډېر شون خرج کوي صدقات وغیرہ کوي خو به خپل صدقات او احسانات باندې ورستا خلکو ته یادګیرنی کوي ور یدوی خپکای په ندی سره دا سړی شه د ډېر سپک ګرځي په خپل ژوند کې. الله تعالی دې د سړي سه احترام نه لري بیا او د سې سړی په جهنم ته سي ځکه الله رب کریم صرف دا حق لري خپل احسان خلکو ته وخی لکه اکثر قرآن کریم کې او په حدیثو کې به تاسو کتلی الله رب العزت خپل مسلمانانو ته بندگانو ته یاد دهانی د پاره دا خبري خیستو سمونی مو فلانای نعمت کړه ده او فلانای احسان مدر باندې کړه او دا شی مد سره کړی تو سویل د مو خبرې نه مانای نه الله ته حق شته د بل شته د شی ته حق نشته څنګه د سی سره مد احسانات کړی چې سره ویلې ځکه چې څه کړی د الله پتري کړی دی الله په مدد کړی دی. دویم نمبر هغه کاس په جنت ته نه چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې والدینو نه فرمانی کوي او دریم نمبر هغه کاس چې شراب عادتي ګرځیدلی او شراب سکی شراب نه پریګدي نه د سي خلکو د لپاره جنت شته حرام د ابتدایي صورت کې. بل ځکه الله رب کریم صدقې متعلق فرمایلی دي ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. چې کتاسو د صدقات په ظاهره باندې ورکوي چوتا نه بیا خو یا خبره ده او که په پټه باندې فقیرانو ته ورکوي نه د تاسو د پر ډیره بهتره ده او الله تعالی به تاسو دی باندې ګناونه معاف کوي او الله تعالی د تاسو اعمال نه ډیر خبر ده. په دې آیت کې د صدقې متعلق دوه صورتونه بیان دي. اول نمبر ده سړی صدقه په ظاهره باندې ورکی دویم نمبر ده صدقه په پټه باندې ورکی. دو خو واضحه مسله د علماء فرمایلی دي یو خو فرض صدقه د لګښت شدي زکات ته فطرانه ده په جوات ورکول یا بهتره ده په داسې ځایونو کې څه خال ټینګ ویشو نو بوسي بیا په جوات باندې زکه وبوسه په دې سره د نورو کسونو ته به ترغیب وشي نورو کسونو ته لک شرم چې تو ودرېږي سره مول خو مو ته سره خدای را کړه کده بلنکی سره شتو هر د پلانایونه د شی وبوسي مو ته په کور د سو وبوسو ځکه چې دی مونږ هیڅ نه دي زیات پندمونه کې دا ما د غوګونه د وسترګي لري مونږ لرو نو په دې سره شی هغه د لپاره ترغیب جوړیږي توفیق به جوړیږي هغه ته بلګ عبرت ګرځي هغه ته بلګ شرم او دی چې شي د خپل احساس وچتیدل لګ بچ ذریعہ او ته ګرځي هغه کې احساس را پوڅيږي د بی احساسي ونه لګوزي ځکه الله فرمایي که تاسو جواتوي کنه په جوات ير کې بیا صحیح ده خو به که په پټه باندې میر کا کنه دا خو یا بهتره خبره دي کی واجه دا یا څا چوتای ور کې یا سړی بلک پټ پوت شي هغه ته بزړه کې شرمندگی نه محسوسيږي لکه یې سړی د چوت چې زکوت تر کې شاعر کې نور خي وکسي کنه نه پدې سره دا کاس لاغونه بیا خجل غونی وي
سره خلکو ته پته ولې د پلانکي باندې صدقه کړې ده خړ خو وي که نه خلک به یې سره 500 روپۍ د چپلو ښه ده خو بله سړي در کړي وي که نه زړه کې خامخا خبره راپڅېږي خو داسې ځای کې ویر که سره چوک وي نازې کې هغه به نه خجلېږي چاته او خړېږي نه ځکه دا خو یا بهتره خبره ده او علماو فرمیلي د نفلي صدقاتو کې دنده شی ته وکړلی شي څه دا په پټه باندې سړی ویر کړي ځکه څه دي کې څه داسې خبره شته نه څه بل ته ترغیب ویر کړي په پټه باندې بهتره ده په دې سره زیات خبره ده څه اخلاص به سړي کې ډېر وي ریا شوله او همده شی ته ځان نمودي شوله ځان ښودل دا برکې نه وي او فقیر غریب به چې شی خجلولي نه او د خړولي نه به باچ وي نو ځکه د نفلي صدقات څه کول پکار دي په پټه باندې کول پکار دي په دې کې شهرت نه ده پکار شهرت سره سړی کیدای شي څه د اخلاص دلو سویر کی او ډېر داسې شیان دي هغه دلو سویر کی کیدای شي زړه کې نور څه سره ډېر پیدا شي زړه خو داسې ایرپورټ ته د دوبۍ والا څه یو جوزونه پسې کې بل ورکې کینی یو خیال ورکې راغله نه بل بیا راغلی یو خیال وځي بل په بیا رانوتلی د انټرنیشنل ایرپورټ ته خیالات شولو تفکرات شولو افکار شولو که نه د دې باندې ډېر وځي نه وځي هېڅ بندش ورباندې نشته نه ځکه دې ایرپورټ نه ځان ساتل پکار دي څه دې باندې ځان ځای کې داسې خیال راشي چې سړی ټول عمر عبادت او سره ختمیږي ابن عمر رضی الله تعالی عنه وصیتې دپاره یعنې هغه دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام دا ارشاد نقل کړلی شوي پرې کې څه نیک عمل څه ده دا په پټې باندې کول افضل دي خو مګر هغه شخص دپاره سړي دپاره په جواته باندې نیک عمل ښه ده څه هغه پسې څوک څه کوي اتباع کوي حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه صحابي ده هغه یې څه حضرت ابو ذر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو څه کومه صدقه افضله ده پیغمبر علیه السلام وفرمیل څه کوم فقیر ته شاعر کې په پټه باندې ویر کې نه دا ښه ده دا ډېره بهتره ده همدا ښه ده د نادار سړیو له کوششه ډېره افضل ده نه نفلي صدقاتو متعلق همدا خبره شوله څه دا په پټه باندې ویر کوی دې سره نفس نه د شیطان فکر نه سړی محفوظ شي صدقه ده نه بربدېږي او نور ډېرو شیانو نه به انشاءالله به سړی محفوظېږي نه صدقاتو کې دومره د شی ته فضایل دي او د شی ته طریقې دي او دوی طریقې د ته وخیال شي صدقات سړی کوي که نه فرض واجب نه سیو نفلي صدقاتو کې پټه طریقه بهتر ده او بله د ظاهر والا طریقه ده خو تاسې وښودلی شوله او د پټې باندې صدقات چې څوک وباسي که نه دو دپاره الله تعالی د عرش له سیوره میلویږي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلی دي و قسمه کسان داسې دي چې قیامت ورځ باندې د الله سیوري کې به وي الله سیوره نه سیوه به قیامت ورځ سره بله سیوره وي نه په هغو کسانو کې یو هغه کس ته څه کله چېرته صدقه یا نفلي شی ویر کې هدیات او خپاچي شوي په داسې طریقې سره یې ویر کې څه ګس لوس ته پاته ونه لګېږي نه ګس لوس نه جشته سړی پټ کړي مطلب د ګس لوس نه پټوالی دا ده څه په رښتیا سره داسې ځای کې ویر کړي که نه او داسې طریقې سره یې ویر کړي څه بل چېرته ښکاره نه شي او بیا چېرته ولو ونه یارې پلنکي باندې مې زړه وځېرېدلو کلمې مو ورته وسول لږ سامان مو ورته واخیستلو نه داسې ته خبره ضرورت هغه نه وي که نه ځکه هغه مقصودا دا یې سیارې څه شي الله تعالی را نه راضي شي نور څه کوي هغه نورې خبرې باندې څه کوي نور خبر باندې هلته څه میلوېږي نه نو ځکه د شی ته سړی الله ته ډېر خوښ وي او الله تعالی پوهېږي په دې باندې سیارې د اوس دومره اخلاصمند بنده ده سره چوکو نه خبرول نه غواړي د دې شي نه نو ځکه داسې خلکو دپاره د عرش سیوره وي حدیث شریف کې راغلی د قیامت ورځې به هر سړی د خپلې صدقې په سیوري کې وي څو پرې د حساب فیصله نه شي که نه نه د خلک به په خیلو کې ډوبي څوک به غرمه کې لوړي څوک به څه شي کېږي او د قیامت ورځې باندې مې سترګې ډېره نږدې وي انسانانو ته خو څه چا ډېرې صدقې کړي که نه هغه خلک په ډېرې سیوري کې محفوظ وي او د صدقې والا خو داسې سیوره نه ده څه کمزورې سیورې لکه څنګه د قیامت ګرمۍ ساخته وي داسې صدقې والا څه کوم څه دي د صدقې والا څه کوم شی څه ده سیوره ده هغه ډېره مضبوطه یې د شی ته نو ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیل تاسو صدقې ډېرې کوئ قیامت ورځې بیا ونې نشته قیامت ورځې باندې بیا دیوالونه نشته څه هغه خواته کښېني خو ځان دپاره هر سړي ته پکار د سیوره پیدا کړي لکه یو د غرمې مندي که نه غرمې ټیم یې هر سړی غواړي یارې
چې ته سیوري ته نوسار سړی لیونی سرګردون ګرځي قیامت ولا غرمه خو بیا ډېر سخته. علماو فرمیل د حدیثو کې د دې ولا بیان شته ده چې دومره ډېره غرمه ده او که مې سترګې دومره حدو کې نږدې شي به سره اوسپنې ولې کېږي. خو هسې کې خو به انسانان الله مړ کوي نه که نه هسې خو مړ کول نشته هسې خو الله تعالی یې څوک دپاره خلک ژوندي ساتي. نه هغې سختې ګرمۍ کې د صدقه سړي دپاره پکارېږي. حدیث شریف کې راغلي د صدقې سره د قبر ولا ګرمۍ لرې کېږي. قبر کې کوم تکلیف ته او کوم مصیبت ته دا ورسره ختمېږي. ځکه صدقې کې الله پاک ټنډک یخه ده یخواله پکې یخه ده د الله غضب ورسره هم ټنډه کېږي لکه څنګه حدیث شریف کې راغلی دی الصدقه تطفي غضب الرب. صدا د خدای تعالی غصه ختموي او غصې کې خو ګرمایش ورکوي که نه او د الله تعالی غصې خو مو ځان به نه شو قیاس کول بلا تمثیل و بلا تشبیه. د الله تعالی غصه چې ده دا ورسره یخېږي. الله تعالی سړي باندې بیا غصه نه کوي د خپل غضب نه خپل قهر نه بچ کوي. په یو حدیث شریف کې راغلی د صدقه څه ده دا د اویا دروازې د بدۍ ولا د مصیبت ولا بندۍ. ایو حدیث کې د صدقه سړی کوي په دې سره الله سړی د ډېرو بیماریونو نه ساتي. تقریبا د 70 بیماریونو نه ساتي او یا بیماریونو نه پاکي کامه بیماری د سیواخه لکه د برز بیماری شبرګ مرض سړی وي یا د جوزام بیماری شو سړی کې بدن نه غوښه تلیږي او بدن نشه کېږي غوښه سپړه کېږي نو دا شی ته بیماریانو نه به هم الله تعالی ساتي. په یو حدیث کې راغلی دی چې د صدقه څه ده دا د بد مرګ نه سړی محفوظوي د ذلت مرګ نه د سپک مرګ نه دې نه خدای پاک ساتي. عموما څه خلک دوا غوړي عاده شي ته دوا غوړي چې خدای پاک ته مو جنازه بدرنګه ما کړي او بل مو د سپک مرګ نه او د داسې مرګ نه مو ساتي چې مو دپاره شرمندګۍ واجب وګرځي. نو داسې شي دپاره خو بیا خلکو ته پکور ده که نه صدقه د هېر کوي نو بد مرګ به محفوظ وي. صدقې دنیوي فایدې خاصې ډېرې دي اخروي فایدې ډېرې دي. دنیوي فایدو کې یوه فایده هم ده سړي ورسره عمر زیاتېږي عمر کې الله ته برکت شي او داسې ډېر عمل خدای پاک دې نه خلي سړی په د ډېرو وختونو کې نشي کولی او صدقې سره فخر غرور ختمېږي. الله تعالی سړي کې شر ولي تواضع ولي مسکنت ولي الله تعالی په سړي کې شر ولي رحم ولي.